په چین کې یو وارې ډېره زیاته زلزله راغله. د چین خلک چې دي دا دهریان دي، د الله د وجود نه انکار کوي. منګه چې ورته سره کافر وایو، هغه سره کافر دغه د چین خلک دي، د الله وجود نه مني. اگر چې زمونږه په پښتنو کې او زمونږه بعضې مسلمانان هم د دغه خلکو نه دومره متاثره شو چې په دهریت کې هغوی واقع شو او د الله د وجود نه انکار شروع، د الله وجود نه مني. عرض مې دا کولو دغه د چین خلک دهریان دي، د الله وجود نه مني، د الله په وجود باندې ایمان نشته دی. نو یو وارې په چین کې سخته زلزله راغله، او کله چې زلزله راغله نو بلډینګونه را وغورځول، کورونه را وغورځول او ډېره تباهي وکړله. په دغه تباهي کې یو کور را پریوتو، خو په عجیبه طریقه باندې را پریوتو وي. یو کمره داسې را پریوتې وه چې په هغې کې یو زنانه هغه ژوندی پاتې شوې وه. چې کله دغه ژوندی پاتې شوه نو دې سره د خپل بچي غم پیدا شو چې زما بچی څه شو. چې وی قتل نو هغه بچی داسې پروتو، دا زر ورغله او دا خپل بچی را واغستو. خو نور کور را پریوتی دی او دغه کمرم را پریوتی ده، خو د دې دا چت داسې نیمکهو شانتې را پریوتی دی او دا په دغه کې صحیح سلامت پرته ده. نو ټول کور را پریوتی دی، د ټول کور ملبه چې ویوچتېده په دې باندې خو ډېر وخت لګي. دی په دغلته پراته دي، د راوتو څه ذریعه نه وه. مور یې لګیا شوه او دغه خپل ماشوم له یې پی ورکول شروع کړل. نو کله چې انسان خوراک کوي نو د ده دا وجود ترقي کوي. نو دغه زنانه باندې خو خوراک بند شوی و، ځکه چې څونه په وجود کې څونه دې بچي له د څو وخته پورې دا پی ورکړله. خو چې کله په سینه کې پی ختم شو او بچی ورته جاړي، دا ماشوم ورته جاړي، مور یې د دې خپل ماشوم دا جړه نشي برداشت کولی. نو په دې خپله ګوته باندې ویچک ولګو او د دې نه وینه راوتل شروع شو. د خپل بچي له یې په خوله کې ورکړه، هغه وینه راوتل د دې بچي غذا وګرځېده او دا ماشوم دغه خوراک کوي. بیا په دغه ګوته کې وینه ختمه شوه، دی بله کې دا بله، تر دې چې د دغه زنانه د جسم نه ډېره زیاته وینه راووتله. نو دا زنانه په دغه وینه راوتو سره بېهوشه شوله او دا ماشوم چې د وجود ته دا وینه ډېره زیاته ورغله، دې سره بېهوشه شو. 3 ورځو پورې دوی دقلته پراته دي. چې کله ملبه اوچته شوله، اسپتال ته یوړلی شو، په هوش کې دا زنانه راغلله او دغه ماشوم هم په هوش کې راغی. نو چې خلکو وکتل چې دا خو نوره روغه ده او ګوتې یې زخمي دي، نو ډاکټرانو ته تپوس وکړو چې عجیبه کار دی، نوره صحیح سلامت دی، خو ستا دا ګوته ولې زخمي شوي دي؟ نو دغه زنانه ورته وویل چې ما دقه شانتې کار کړو، چت را پریوتو، منګه پکې گیر شو، د راوتلو څه سامان نه و.
نو ما خو دې بچي له اول پی ورکول خو پی مې په سینه کې ختم شو بیا مې ګوتې زخمي کولې او دله مې خولې کې ورکولې او 3 ورځو پورې یا 4 ورځو پورې ما دې له دا وینه ورکړې ده او په دې مې دې چپکو او د ده دا جړا مې پې بندوله او د هغې نه بعد ما ته بیا پته نه لګي دقه ما ته اوس پته ولګي چې په اسپتال کې موجوده یم اسلام یو رساله ده او هغه ناشنا واقعات ذکر کوي په هغې کې د امریکې د یو لوی ریاست یو واقعه یې راغستې ده وایي په امریکا کې داسې کار وشو چې یو مور راغله او رپورټ یې وکړو عدالت کې رپورټ کوي ناشنا رپورټ کوي او وایي چې زما دا رپورټ ولیکئ زما په خپل زوی باندې رپورټ دی په بل چا باندې مې رپورټ نه دی په خپل زوی باندې زما رپورټ دی هغه رپورټ د څه دی چې زما زوی دی او هغه سپی ساتلی دی په کور کې سپی ساتلی دی او ټوله ورځ د سپي نه تاویږي د سپي خدمت کوي او ما ته د 5 منټو دپاره نه راښکاره کېږي زه په کور کې دغه زوی سره یم نو زما په دې خپل زوی باندې دا رپورټ دی چې حکومت ته ماله د ده نه دا مطالبه وکړي چې ماله صرف او صرف 15 منټه راکړي دا د امریکې د ریاست خبره ده چې صرف او صرف زما کمرې ته ماله په شواروز کې 15 منټه راکړي زوی ته پته ولګېدله چې کله زوی ته پته ولګېدله زوی هم رپورټ درج دواړه به مقدمه وچلو مور او زوی په عدالت کې مقدمه چلی جج لراغلل دواړه د مور مطالبه دا ده چې ماله به صرف او صرف 15 منټه راکوي زوی وایي زما هم حق شته زم څه ویل غواړم زما سپی دی او زه د هغه خدمت کوم او زه د دې مور خدمت کولو ته تیار نه یم جج فیصله کوي او ناشنا فیصله کوي د مور او د زوی فیصله ده مور صرف او صرف 15 منټه غواړي چې ماله دې دا زوی 15 منټه راکوي خو بل طرف ته زوی وایي چې نه زه 15 منټو ته ورکولو ته تیار نه یم دا 15 منټه هم نشم ورکولی او جج هم فیصله کوي جج فیصله د زوی په حق کې وکړه او مور ته وایي چې ستا زوی سپی ساتلی دی د هغه خدمت کوي نو زمونږ د ملک قانون دا دی چې کله یو انسان 18 کالو ته ورسېدو نو د باندې د مور حق نشته دی د باندې د پلار حق نشته دی د هر چا بیا خپله خوښه ده چې څه کوي نو لہذا ستا په دې زوی باندې ستا د 15 منټو حق نشته دې تا له 15 منټه نشي درکولی ځکه چې د هغه عمر د 18 کالو نه اوړېدلی دی او د ملک قانون دا دی چې یو کس د 18 کالو نه واوړېدلو نو د باندې د مور او د پلار حق نشته دی لہذا عدالت دا فیصله کوي چې تاله دا زوی 15 منټه نشي درکولی او پاتې شو سپی نو د سپی په زوی باندې حق شته ستا په دې زوی باندې حق شته نو ستا دا زوی به د دې سپي خدمت کوي کو د ده خدمت یې ونه کو نو بیا به حکومت دې رایساری خو البته ستا په حق نشته 15 منټه هم تاله نشي درکولی کو ستا څه خدمت وي او تا ته څه ضرورت وي نو د حکومت نه مطالبه کوه هغه به دله پوره کوي خو دا زوی تا دپاره 15 منټه نشي درکولی نن منګه رالګو
او خپل دین ته سپک ګورو، خپل اسلام ته سپک ګورو، د قرآن احکاماتو ته سپک ګورو، د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته سپک ګورو. نن زه د انګلینډ دپاره، نن زه د امریکې دپاره پیسې خرج کوم، خپل بچی خپل اولاد لیږم چې هغه لاړ شي او د هغوی نه څه زده کړه وکړي. دغه زده کړه ده چې د امریکې په ریاست کې ستا دپاره د 15 منټو حق ستا د اولاد باندې نشته، او بل طرف ته زما اسلام سوی، زما قرآن سوی، آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی. قرآن خدا وی ولا تقل لهما اف، 15 منټه نه. د امریکې ریاست وی 15 منټه د مور او د پلار دپاره نشته دی. اسلام وی 15 منټه هم ته ما خوا کېږه، ستا مور او پلار ته ضرورت دی، ستا د خدمت ضرورت دی. خدمت خو څه کې اف قدر ورته مه وایه. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، راټې مه، مور او پلار راټه مه، د مور او پلار خدمت کوه. حضراتو دغه د مور او د پلار خدمت، دغه د مور او د پلار سره نیکی کول په دنیا کې دا ماته قرآن ښودلی دی، دا ماته احادیث مبارکه ښودلی دی، دا ماته رسول الله مبارک ښودلی دی. خو نن موږ ته خپل دین سپک ښکاري، موږ ته د دین تعلیمات سپک ښکاري، ځکه موږ بې سره شو. معاشره ځکه لاړه ګډه وډه شوله چې د مور او د پلار قدر ختم شو. خدمت خو لویه خبره ده، په سمه خوله خبرې کول د مور او پلار سره ختم شو.